ګرانو کتونکو ابوبکر خان موږ چې ورته چوټه ابوبکر خان دی یو ټیلنټي انسان ماشوم دی خو الله پاک ورله پوهه ورکړې ده نو د ابوبکر خان د ژوند د والي سره چې دی سکول ته لاړ شي د سکول نه چې کوم دی نو بیا ټیوشن له لاړ شي ټیوشن نه پس چې کوم دی نو دی ماښام راشي نو بیا مدرسې ته لاړ شي مدرسې نه پس چې کوم دی نو بیا کور ته راشي نو چې روټۍ موټۍ وخوري او بس بیا وده شي نو بیا سهار 5 بجې پاسي نو ګیریږي نه ډېر کم دی ګیریږي خو نن په حجره کې د دغه مشرانو سره ناستو خبرې اترې م کولې نو موږ هم حجرې ته رالو ابوبکر خان ژوند څنګه تېرېږي مصروفیات څه وي ټول نه پیل زه ستاسو ډېر زیاته مهرباني ادا کوم چې تاسو مال دومره ټایم راکو ژوند لحاظ سره ښه تېرېږي خو اوس لا شکر الحمدلله چوټیانې دي د مصروفیات هم لږ کم شو لږه شته خو کم شو انشاءالله زه به نورې انټرویوګانې ډېرې کوم خو ژوند ښه روان دی او پیپرې مې ختمې شوې زما چوټیانې شوې نو داسې کوم پروګرامونه چې کوي نو چېرته فیډبیک راځي خلک درته څه وایي یا کلاس کې یا داسې څوک ویني راوینې دی او داسې خو ما ته ډېر زیات ښه فیل کېږي که نه چې زما ته څوک ویني ما ته وایي چې او دا خو په میډیا باندې راځي دا خو یو ښه میسج پرووایډ کوي دی ما زما ډېر زیات ښه کېږي دا زما پازیټیویټي ده دې سره ما ته هغه میلاوي چې ته دا ښه کار وکړو ته نور وکړه دې سره خلک خوشحالېږي ته نور وکړه او بله خبر د خلک به بد هم وایي ښه به هم وایي اوس هغه زه چې یو خبره ډېره زیاته کوم بلیک او وایټ زما د چاینیز د فلاسفر یو هغه یو بلیک طرف یو وایټ طرف هماغه حال دی د غونډې دنیا لکه ګور دومره کم عمره کې که نه ډي پي او سره ته انټرویو کړه ډپټي کمیشنر سره ته انټرویو کړه نو دومره کم رسایي نو چې کله به دغه افسرانو له لاړې دوی به سره هغه روچخان څنګه و هغه توقع او توجه به ورته څنګه وه هغوی به راته ډېر زیات ریسپیکټ ورکوو چې ما ورته ډېر زیات ښه ریسپیکټ ورکوو او زما یې سره ډېر زیات ښه ټایم و ما ته یې زده کړه ډېره وکړه ما ته ډېر څه زده کړل ما ته د خپل د ډي پي او سره څنګه ملو شو ما ته خپل پولیس آرمي دپاره ما ته نوره جذبه پیدا شوه زما ملک سره مینه زیاته شوه او ما ډېر زیات سامان زده کړو په لږ ټایمونو کې صحیح خو داسې د یو صحافي په حیثیت تا چې به څنګه کوېسچنې کولې نو دغه ټیم کې به د افسر نه یره نه محسوسوله که نه تا سره خپل د دې هغه پوهه وه نه یره خو نه دي کول پکار کو یره کې نو تا نه به هر څه غلطېږي ته به څه لومبې کولی نه شې او بل یاره به ما کولی د څه ځکه زه خبر وم چې که څه ښه جواب راکوي یا به ښه وي او که بد راکوي نو بد وي او بل غونډې دنیا ته پته لګېږي څه روان دي څه نه بد راکوي نو د هغې به بیا پې ته راتلې زه به پې کو زما د بارې کې وه زه به ورته بیا ما هم هینډل کړی و زه به چوپ ناست وم خو زما د ملک د بارې کې وه زما د ملک د خلکو بارې کې وه یا زما د ځای چارسدې د بارې کې وه بیا به ورته زه نه ودرېدم بیا به ما جواب کړی بیا به تا جواب ورکړو هسې د مایک څه اهمیت دی تا سره چې مایک و نو دغه ټیم کې ته څومره پاورفل یې زه مایک کې ډېر زیات هغه ما ځان محسوس کوم چې دی ما ته اوس زه کم سوال تپوس کوم که نه دی په کار دی چې ښه جواب راکړي او ښه وکړي ګینې غونډو ته پته راکړو د سم جواب را نه کړو خو دا نه چې صرف په ای کمرې کې مونږ ناست وو صرف پکې خلکو زما سره ټیم ناست و دا نه وه غونډې دنیا کتو لکونو کې خلکو کتو نو هغه غونډه هغه ته مسله بیا جوړه کړه څه غلط ویلي وو ابوبکر خان حجرې ته چې روزې نو حجره کې څه ګورې څه وینې څه زده کړه کې چاته ښودنه کې د حجرې څه اهمیت دی زه چې حجرې ته روزم زما د زه مشران پکې ناست دي یو خو زه ډېر څه زده کړم د خپل مشرانو بارې کې هغوی ته پته وي ایکسپیرینس ډېر یار ډېر زیات ماته علم ای خو ایکسپیرینس ماته نشته خبره ده که څوک حجره پاس او مدرسه پاس نه هغه کامیاب نشي کېدی نو حجره پاس خو به کېږو ځکه ایکسپیرینس به څومره نور ترې اخلو چې زه ډېر زه سوچ کوم که نه ما سره ډېر علم دی یو خبره به زه تاسو ته کول غواړم د دې ټاپک نه لږ سایډ ته کول پکار دی که نه تکبر باندې خو هسې 2 لاینونه ویل غواړم تکبر نه دي کول پکار او په دې لومبی تکبر کې چې کوم هغه لاین راځي که نه هغه علم باندې تکبر دی علم باندې تکبر دی دا خبره ما د خپل مشران دی څه کړې ده ما سې سوچ وکړه نه چې ما سره خو علم شته خو بیا ما ته تپوس وکړه نه چې لکه دا ما ته څنګه دا ما ته لګي چې ما سره علم ډېر دی ما ته خپل مشران وویل چې دا کیسه راته وکړه چې 2 نمبر باندې د مال دولت تکبر دی د خپل نیکه باره کې تاسو سره څه معلومات ما ته د خپل نیکه باره کې خو زما د غونډ ځای نه چې څوک خبرې کوي ډېر زیات کارونه کوي ډېر زیات کم ځای کې لاړ شم د عمرزو باره کې عمرزو کې تپوس وکړم چې امیر الملک خان څوک و
هغې به راته وایي یو ډېر عظیم شخصیت و سره سره چې ما زه به تلم ما به د خپل د ګرانډ فادر باره کې خپل د تاریخ باره کې چې ما به څه نالج هغه شته نو ما ته پته ولګېده چې زما ګرانډ فادر چې کوم و نو هغې به ټوپکونه را تمانچې دې سره به ډېر زیات لکه دا به بدي شو لکه دا چې کوم دا جګړه مګړه شو دا شي نه به ډېر زیات بدي شو چې دا کوم شیز ما ته ډېر زیات ښه ولګېدل هغې به ډېر د زړه نه ډېر زیات ښه انسان و هغې به دا هغه هر مسله به یې چې کوله هغه به یې نه ډز ډوز سره به یې نه حل کوله خبر سره به یې حل کوله آرام سره به یې حل کوله دا خبره زما ډېر زیاته خوښه شوه دې سره تاسو چې خبره وکړه که نه دا ته څه اینې په دې حجرې کې دا زما د ګرانډ فادر د وجې دي هغې دا حجره ښه صفا ساتلې وه د بد د مرګ حامد دا ویل پکار دي چې اوس نن ډېرې حجرې دي چې هغه سمې نه دي هغې کې ښه کارونه نه کېږي کې علم نه اخ کېږي هغې کې نشې تماشې کېږي خو شکر الحمدلله دا حجره چې کومه ده دا ډېر زیاته پاکه ده دې کې علم دی چې یو کس دلته کې راشي یو هنر سره راشي هغه به 10 هنر یو شي ځان له به بیا به نور کو دې ځای نه لاړم شي 10 هنره په بل ځینو کې استعمال شي هغه د خپل غونډ عمر دپاره استعمالولی شي مقصد دا دی چې لکه ستاسو په حجره کې نه ټوپک شته نه نشه تماشه شته نه داسې غلطه خبره شته دی ښه دا وګوره که نه دا خنډان دی او تبر دی دا راغلي دي او دا مزدوران چې کوم دی نو ځان له ماتوي او به دلته کې چې څومره نوکران دي دلته کې نو بس هغوی ځان ته چې کوم دی نو اور بلوي اور ته ته کینې خپله او جی اور ته به کینم دا صرف هغه اور نه چې کوم کې زما مقصد دي زما هغې ماحول کې مقصد دي چې کوم ماحول نه به زه ډېر څه ایزه کړم صحیح ده یخني ده که نه لکه دې ټیم کې د وریځ ته وګورئ دا تیاره چې کومه ده نو یخني ده بیا په یخنۍ کې چې کوم دی اور بلول دلته نه ګېس شته نه بجلي شته د څه شوق کې ډېره ابوبکر خانم زه د هغه خو داسې خبرې ته وکړم که نه لکه دا شوق خو ته نه وایم چې کوم زما ګول دی کوم زما هابي ده چې کوم شي زه لکه ګیم داسې هغه ته وایم چې زه سادګي کول غواړم چې څنګه زما مشرانو استعماله کړې ده هغه شان سادګي کول غواړم خو زه دا سوچ اکثر وکړم که نه چې زه سادګي کول غواړم او د نور ته هم سادګي کول غواړم چې ځان هغه کي عاجز کي چې ځان لږ هغه کي په ارام کي چې لږ ځان د نور دنیا کارونه ځان اخوا وساتي خو زه غواړم چې لکه وایم دا خو ما دپاره ګرانه به ځکه زه د خلکو دلته نور خور غواړم چې دا چل مه کوی بیا به دنیا سره ریلیټډ ساتلی مې ځان موبایل استعمال کې او جي کوم څه وینې د وټساپ باره کې څه ویلي دا خبره ما ډېر ټایم نه نوټس کړې ده چې موبایل استعمال خو لکه دا نه چې ته چاته وایې چې موبایل استعمالوي نو دا کفر کوي دا بد کار کوي موبایل خو استعمالول پکار دي خو یو حد پورې استعمالول پکار دي یو ټایمه پورې استعمالول پکار دي بل ما دا شیز ډېر ټایم نه نوټس کړی دی چې وټساپ کې خلک ډېر اوس فضول خبرې مخکې کوي او ډېر خلک پې یقین هم تاسو ته ویل غواړم موبایل استعمال په ښه طریقې وکړئ موبایل کې اوس ډېر زیات خراب شي نه هم راځي ډېر ښه هم راځي ښه مثال به ورکړم د ستاسو او خراب مثال زه نه ورکول غواړم خراب شي نه انسان دا موبایل نه دی ما به یو شیز کتلی و که نه چې یو تاریخ خبره کوله چې لومبې وړور به کېږي هغې کې به مسلمانان ګټي په دویم کې به برالي په دریم کې به داس چلي دا خو اوس په دې باندې یقین هم نشو کولی خو زه ماته لږ دا رښتیا دي چې لا دینیت به ختم شي لا دینیت لکه دا خلکه به دا دین پرېږدي قیامت نشاني هم ده چې مالداره خلکه به زکات پرېږدي هغه به شي نشې تماشې به شي او هغه به کم شي نیک اعمال به کم هم شي نو هغې کې څه وایي لا دینیت به څنګه ختموي د دې موبایل په ذریعې دین به څنګه ختموي د دې موبایل په ذریعې بل کس به وایي څه به ګوري باغ به ووایي باغ مانسو کې لږ ساعت بعد به بانګ وکړم زه ډومبې دا شي ډومبې وګورم را ډېر زیات امپارټنټ دی زده کې زه دا نه وایم چې موبایل مه استعمالوه خو استعمالوئ په ښه طریقې کې په موبایل کې مولانا صاحب هم راځي موبایل کې ډېر ښه شیونه راځي د دې په ځای تاسو سبق زه وګورئ د دې په ځای تاسو داسې ښه تقریرونه واورئ تاسو ښه د علم دپاره ووځئ علم وګورئ صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو د اخرنۍ خبره به زه کوټ کم چې ابوبکر خان وکړله اوس هم چې جومات ته څوک ځي نو جومات کې یو خو مخکې سب ته نه ځي او دویم چې څنګه سلام واړئ نو ډومبې موبایل روباسي چې یاره چا خو میسج نه کړی چا خو میس کال نه کړی دا و پارټ 1 پارټ 2 کې به د دغه حجرې دویم اړخ درته ښایو ابوبکر خان سره به په بل پروګرام کې په پارټ 2 کې راځو نو د هغې انتظار کوئ مننه